بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ټول نمخ کې خو زما طرف نه ټول اختر مبارکي قبول کړئ. نن د وړوکي اختر دویمه ورځ ده او باقي دا د مفتي صاحب یو بله ویډیو ده د مانځه متعلق او د معراج متعلق خبرې کړې دي. نو دا خو داسې خبرې دي چې دا نازکې خبرې دي او په دې باندې زه څه ویل نه غواړم. خو تاسو دا ویډیو وګورئ او ما ته کومنټ کې ووایه چې یاره دا مفتي صاحب څنګه خبرې کړې دي. نو دا تاسو ویډیو وګورئ، انشاءالله بیا به خبرې کوو. تاسو ویډیو وګورئ. د سوال جواب داده چې د معراج نه مخکې کوم منځ دی هغه د 15 وخته فرض شوی منځ نو، هغه عام منځ لکه قیام اللیل، تهجد وغیرہ وغیرہ. الله اکبر. څوک چې نیټ کې تحقیقونه ګوري او د علامه بنوري ټون وغیرہ فتوی راواړوي او پاغي کې د ابن عبدالبر حوالی ګوري، د آسمانی کتابونو خبره په زمینی کتابونو کې ګوري، د الله تعالی فرایض د زمکه په ابن عبدالبر کتابونو کې ګوري، نو هغه دغه څه شی وي، هغه نه دغه څه غلطیانی کیږي. او کم چې د معراج په شپه باندې ذکر دی دا هغه منځ دی کوم چې مسلمانان کوي بې د پرویزیانو منکرین حدیث نه. لہذا دا آسمانی دین دی. دا ابراهیم علیہ السلام ته په سورت ابراهیم 37 نمبر آیت کې الله د مانځه حکم ورکړی دی. ابراهیم علیہ السلام تا سورت ابراهیم 40 کی اللہ ویلی دی. سورت مریم 55 نمبر آیت کی اسماعیل علیہ السلام متعلق تی کان یأمرہ بالصلاۃ، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ. شعیب علیہ السلام تا ہود سورت ہود 87 نمبر کی اللہ ویلی دی. اسحاق و یعقوب علیہ السلام تا الانبیاء 73 کی اللہ ویلی دی. موسیٰ علیہ السلام تا طه 14 کی اللہ ویلی دی. زکریا علیہ السلام تا آل عمران 36 کی اللہ ویلی دی. عیسیٰ علیہ السلام تا مریم 31 کی اللہ ویلی دی. لقمان علیہ السلام تا سورت لقمان 17 آیت کی اللہ ویلی دی. بنی اسرائیل تا سورت مائدہ 12 کی اللہ ویلی دی. نا مولیان دا جواب قابل ندی نا دا منظرو دا دا دی چی سڑے والا خیطا توڑی والا گئی. تالا تروز دا پتنشتا چی 15 منزونا پو معراج کی فرض دی و که 15 منزونا دا آدم علیہ السلام دا زمانی نا فرض دی. اخپل ابو داود روایتنا نئی خبر. سورج مخ کی ما دا مانزه متعلق یو چو پختن کڑی وی، نو بیا د عالم او د غیر عالم دا فرق وی چې عالم سړی په عقل باندې مبنی خبرو جواب نه کوي، خو چې کم سړی انپړ وي او د شهرت شوقین وي هغه وایي چې څه مې ویلي وی خو چې چا پېژندلی وی. زه خو ځکه وایم چې دغو خلقو سره زه چې دا مناظرې ته نه کینم، ما یقین دی چې دا د چڼو حیثیت هم نه لري، دا د علم د الف با نه هم نه دی آگاه. الله په دې گواه دی دا صرف جنگی چرگان دی، دا صرف د شهرت وگی دی، دا انتہائی ناپویا او انتہائی بی وقوف خلق ته. نو مولوی صاحب اختلاف اول به د معراج په باره کې یو څو خبرې وکم، ولا که په دې نیت کوم چې زه د چا جواب وکم، ځکه چې جواب سړی د عالم کوي او سړی د اخص خبرې جواب کوي چې په هغې سړی پوهېږي چې دا خبره ده. صرف دې دپاره کوم چې دوی ته د خپل ناپوهي هم معلومه شي او د دوی پسې چې کم روان خلق دي هغوی ته هم کم از کم د دوی د ناز و د ادا پته ولګي. نو څوک چې وایي چې په معراج کې اختلاف نشته، نو اول خو قرآن کریم په سورت بنی اسرائیل کې په خپله فرمایلی دي چې وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، چې کله د دوی دویمه وعده راغله نو په دوی باندې بخت نصر حمله وکړه او د دوی هر څه یې وران کړل. او د قرآن الفاظ داسې دي چې په هغې باندې عالم سړی سوچو کې هغه ته خود به خود پته لګي چې حقیقت څه دی. الله فرمایي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. یاره پلنکي مفسر دا لیکلي دي د قرآن په خپله قتل غواړي، قرآن باندې د مفسرینو خبرې ډېرې کمې خیږي. دې ځای کې الله تعالی فرمایي چې کله دویمه وعده راغه وعد الاخره، دا په سن 70 عیسوي کې شوې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 500 سال مخکې. نو چې کله دوی باندې حمله وشوه ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرة، لکه څنګه چې اول ورته جوماتونه هر څه وران کړي دغسې دوباره ننوتو
جمعات ته بقتل زکریا لکه څنګه چې مخکې ورته وجلې وليتبروا ما علوا تتبیرا هر څه ورته چې په څه شي وس بر شو هغه ورته وران کړل نو په 70 عیسوي کې مسجد اقصی چې ورته توای صخره ورته وای بیت المقدس ورته وای دا وران دی دا بیت المقدس بیا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ثابت کا چې دا جوړو دا بیت المقدس د ابوبکر په زمانه کې ثابت کا چې دا وو د عمر په زمانه کې ثابت کا چې وو د علی په زمانه کې ثابت کا چې وو دا د عبدالملک بن مروان په زمانه کې جوړ دی خیر دا خو سورتی بنی اسرائیل په ابتدا کې چې ما کم 3 غنټه بحث کړی دی اچھی چا اوریدلی وي هغه خلک په دې باندې پوهیږي چې تاریخ نه آګاوي او د قرآن نه آګاوي ما د قرآن د آیت حواله صرف دې دپاره وکړه چې قرآن ویلی دي چې دا جومات ورڅه ورته وران کړي دي نو د معراج په شپه باندې جومات اډو څوک ثابتولی نشي عمر فاروق چې پوپ سره واده کړی وه 2 رکعته نفل د یو کاڼي په خوا کې کړي جومات نه و نو اول خو دا یوه بنیادي خبره ده چې په دې وخت کې بیت المقدس و که نه و دویمه خبره ده بخاری 3207 نمبر روایت کی ہوئی بین انا عند البیت بین النائم والیقظان رسول اللہ فرمائی ز بیت اللہ کی ہم نیم ویخ وم نیم ودوم بل روایت 3887 کی بین انا فی الحتیم وربما قال فی الحجر مستجعان وی کلبا حتیم یاد دو کلبا حجر یادولو او دا تش پو ارخ باندی څملستل لی یاد کړی دي او نسائی 81 صفحه دا حدیث نمبر 448 نسائی لیکلی دی چې درې ځای مونږ کړی دی یو ځای کې جبرائیل راته ووی چې راکوشه دلته نفل وکړه بل ځای کې راته ووی بل ځای کې راته ووی درې ځای نفل کړي یو مدینه منوره چې کوم ځای ته هجرت کیږي یو طور سینا یو بیت اللحم بیت المقدس چې ورته وایي نو ټولو نه اول خدا ثابتول غواړي چې آیا بیت اللحم بیت المقدس د قرآن په حواله چې وران شوی دی دا جوړ و هغه ټایم کې که نه بل روایت ته 3342 هغې کې وایي فورجا سقف بیتی چې زه کور کې پروتم زما د کور چت کولاو شو یو ځای کې وایي چې زه بیت الله کې یم بل روایت کې راځي چې حتیم کې دی بل روایت کې وایي چې حجر کې دی یو روایت کې وایي چې نیم ویښ و نیم وده بل کې وایي تش پروت بل ځای کې وایي چې زه کور کې وما او چت کولاو شو مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 204 حدیث نمبر 416 کی دا انس نا روایت تے آغا وی کانا ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرجا سقف بیتی وانا بمکتا زما د کور چت کولاو شو ماجم الکبیر 1059 روایت دے امیحانینا آغا وی چه بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا به فی بیتی پا کم اشپچ رسول اللہ بیت معراج تخطا زما پا کور کے ہو یو روایت کی رازی چه بیت اللہ کے بلکہ رازی چه حتیم کے بلکہ رازی چه حجر کے بلکہ رازی چه کور کے بلکہ رازی چه د امیحانی پا کور کے اس رانده خلق یا کم معتقد خلق دی هغه چې په دې کې کم خپل مابین کې د دې ربط او موافقت ذکر کولو کوشش کوي نو هغې باندې رانده خلق به مطمئن شي خو خيار نه مطمئن کی او هغې نه علاوه زه صرف دا خلکو ته وښایم چې دا مولایان څومره انپړه وي چې یوه خبره داسې تېره کړي معراج دلته متواتراتو نه دی او بس معراج کله شوی دی په دې کې هم لږ اختلاف واورئ یو روایت کې راځي چې دا د هجرت نه 8 میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې دا هجرت نه 6 میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې دا هجرت نه 11 میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې دا هجرت نه 1 کال 2 میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې هجرت نه 1 کال 3 میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې 1 کال 5 میاشتې بعد مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې 3 کال مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې 5 کال مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې د نبوت نه هم مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې په اول کال د نبوت کې شوی دی بل روایت کې راځي چې د نبوت په 55 کال بعد نه 5 کال بعد شوی دی بل روایت کې راځي چې د نبوت 10 کال بعد شوی دی بل روایت کې راځي چې هجرت نه 14 میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې سن 12 نبوي باندې شوی دی مشهور قول مطابق 10 نبوي نه بعد 11 نبوي سفر د طائف نه بعد شوی دی نو صرف دا اختلاف خو صرف په دې کې دی چې دا شوی کله دی بیا په کومه میاشت کې شوی دی روایت کې راځي چې ربیع الاول میاشت کې شوی دی
بل روایت کې راځي ربیع الاخر کې شوی دی، بل کې راځي رجب کې شوی دی، بل کې راځي رمضان کې شوی دی، بل کې راځي شوال کې شوی دی. بیا دا په کومه شپه شوی دی؟ یو روایت کې راځي چې د جمعې په شپه شوی دی، بل روایت کې راځي چې د هفتې په شپه شوی دی، بل روایت کې راځي چې د پیر په شپه شوی دی. دا سبل الهدى والرشاد جلد 365. او تاریخ په کم تاریخ باندې شوی دی؟ یو روایت کې راځي 17 ربیع الاول کې شوی دی، بل کې راځي 27 ربیع الاول کې شوی دی، بل کې راځي 29 رمضان کې شوی دی، بل کې راځي 27 ربیع الثانی کې شوی دی، بل کې راځي 27 رجب کې شوی دی. دا ټول ابن کثیر ذکر کړي. نو شپږ دیرش اقوال دي په دې کې، او مولانا صاحب چې دا متواترات وی چې اختلاف پکې نشته. ځکه وایم چې دا خلق نه د مناظرو قابل دي، نه دا د علم الف با تا سا ناګاه دي. یوه بل ډیره ناپوهه خبره کړې ده، ویلي دي چې دا مونځ چې دی دا مخکې نه فرض وو، خو 3 منځونه وو. وی د معراج په شپه کې 5 منځونه فرض شول. الله اکبر. څوک چې نیټ کې تحقیقونه ګوري او د علامه بنوري ټون وغیره فتوی را واړوي او پاغي کې د ابن عبدالبر حوالی ګوري، د آسمانی کتابونو خبره په زمینی کتابونو کې ګوري، د الله تعالی فرایض د زمکه په ابن عبدالبر کتابونو کې ګوري، نو هغه دغه څه شی وي، هغه نه دغه څه غلطیانی کیږي، هغه دغه څه ګلونه وروي. وغه زړه کې وایي چې که زه ډېر لوی عالم یم خو زه ډېر پوهېږم. ویلي دي چې دا 5 منځونو تحفه چې ده دا معراج کې ور ملاو شوې ده. مخکې نه وي مونځ وو، خو صرف 3 وخته وو یا 2 وخته وو، سهار و بیګه. الله اکبر. ځکه وایم چې دا مولایان الله ګواه دی که دا مولایان د خپلو کتابونو نه هم خبر دي. دا ابو داود دی، د ابو داود کې روایت ته 393، ابو داود کی روایت ته 393. دا روایت دا ابو داود. ځکه زویم چې دا مولایان صرف جنگی چرګان دي، دا صرف اور صرف خپل شهرت غواړي. دا خلق علم د الف با نه ندي خبر. دا روایت ته 393 حسن صحیح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن فلان بن ابي ربيعه قال ابو داود وهو عبد الرحمن بن الحارث. بہرحال اوږد روایت ته. روایت دا دی چې امنی جبریل علیه السلام عند البيت مرتين. وی جبرائیل امین راغه ماته بیت الله کې هغه 2 ځله مونځ وکړه. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. د مسپخین مونځ په دې ټیم راته وکړه، د مازیګر مونځ په دې ټیم راته وکړه، د ماښام مونځ په دې ټیم راته وکړه، د ماسخوتن مونځ په دې ټیم راته وکړه، د سهار مونځ په دې ټیم راته وکړه. بیا په 2مې ورځې د ماسپخین مونځ دې ټیم پلان کې، دې ټیم پلان کې 5 وخته مونځ راته وکړه. بیا ثم التفت الی، بیا جبرائیل امین ما طرف ته متوجه شو، راته وی یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبلک. اے پیغمبره دا 5 منځونو وختونه چې ما تا ته بیان کړل دا تا نه د مخکې انبیاو د پاره هم. هذا وقت الانبیاء من قبلک. د جنگونو شوقیانو په مناظره کې د ځانونو خودنو شوقیانو، د کنزلو شوقیانو، د شهرت او ویوز پسې مړو خلکو، کنزنو کولو شوقیانو، د ځان د مشورولو شوقیانو. الله دې ستاسو د قوتونه په دین ولګوي، د ځان شهرت باندې نه. الله تعالی دې تاسو ته د ګرځېدلو، د چکرو او د شوقونو او دغو شیانو په ځای دی الله تاسو ته د مطالعې توفیق درکړي چې تاسو لغونی خپل کتابونه هم پړاو کې، آسماني کتابونه هم پړاو کې. نو دا د ابو داود شریف روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل امین 5 منځونه 2 ورځې وکړو، یو ځل په اول وخت کې، یو ځل په اخري وخت کې. بیا ورته وایي چې دغو 2 وختونو په منځ کې ستا د 5 منځونو ټایم دی، خو همدغه ټایم 5 وخته د زړو انبیاو هم وو. نو 5 منځونه په معراج کې نه دي میلاو. په معراج کې دومره اختلاف دی چې ثابت به نه کې، خو چې سړی څومره ناپوهه وي هغه ته هغه خبره کله کله دی شي، ځکه چې هغه خو نور څه پړاو کړي نه وي. نو دا ما تاسو ته یوه حواله درکړه. دینه علاوه لږې نورې هم واوره چې طبیعت یې ورباندې صفا شي. کیدی شي الله تعالی زما دا نصیحت د دې ورونو د پاره کارګر وګرځي. لہذا دا آسمانی دین دی. دا ابراهیم علیہ السلام ته په سورت ابراهیم 37 نمبر آیت کې الله د مانځه حکم ورکړی دی. ابراهیم علیہ السلام ته سورت ابراهیم 40 کې الله ویلی دی. سورت مریم
55 नंबर आयत के इस्माइल अलैहिस्सलाम मुतालिक थी, कान यअमुरुहु बिस्सलात, कान यअमुरु अहलहु बिस्सलात। शुएब अलैहिस्सलाम ता हूद, सूरत हूद 87 नंबर की अल्लाह वेली दी। इसहाक व याकूब अलैहिस्सलाम ता अल अंबिया 73 की अल्लाह वेली दी। मूसा अलैहिस्सलाम ता त्वाहा 14 की अल्लाह वेली दी। जकरिया अलैहिस्सलाम ता आले इमरान 36 की अल्लाह वेली दी। ईसा अलैहिस्सलाम ता मरियम 31 की अल्लाह वेली दी। लुकमान अलैहिस्सलाम ता सूरत लुकमान 17 आयत की अल्लाह वेली दी। बनी इसराइल ता सूरत मायदा 12 की अल्लाह वेली दी। दा आसमानी किताब उस राशा चिता ता जन नूर आसमानी किताबुना वखायम मौलाना साहब यवाजे पे कुर्सियों और पे 2 घंटों मुनाजारे बांधी सड़ी ना मुलानी 2 घंटों की दसरा वह खबरम न कीगी। मुनाजारे 2 चालोरो मियाश्तो की कीगी। 5 करोड़ किताबुना लिखली शिवी दी और 5 करोड़ गंदुना दी। सही पकिस्ता गलत पकिस्ता په 2 घंटों کې به د 1400 کالو ریکارډ څوک وخایي؟ دا خو صرف جنگونه دي، ځان مشورول دي او یا ځان په چا وهل دي. دا ځنه مولایان د جواب قابل نه دي نه د مناظرو. دا د دې دي چې سړی ولا خې ته توړې ولګي. تاله ته اوس دا پته نشته چې 5 منځونه په معراج کې فرض دي او که 5 منځونه د آدم علیه السلام د زمانې نه فرض دي. خپل ابو داود روایت نه خبر. اوس واوره نور آسمانی کتابونه. بایبل چې د عیسایانو کتاب دی، بایبل پیدائش باب نمبر 12 آیت نمبر 8 کې د 5 منځونو ذکر وګوره. باب نمبر 17 آیت نمبر 3 کې وګوره. باب 18 آیت نمبر 22 کې وګوره. باب 22 آیت نمبر 5 کې وګوره. باب 26 آیت نمبر 25 کې وګوره. بیا بل کتاب دی د عیسایانو، باب خروج، بلکې دا د دی کې د بنی اسرائیل د خروج ذکر دی چې مصر نه څنګه وتلی دي. دا د یهودو کتاب دی. باب خروج باب نمبر 4 آیت نمبر 31 کې د 5 منځونو ذکر دی. زبور آسمانی کتاب دی، 5 باب 3 آیت، 5 باب 1 آیت، 55 نمبر باب 16-17 آیت، 95 نمبر باب 5-6 آیت، 138 نمبر باب آیت 2 بل کتاب دے. اہم آسمانی کتاب حصہ دا سلاطین اول باب نمبر 8 آیت 33-34 بل کتاب دے دا آسمانی کتابونو حصہ دا. برمیہ 1 باب 2 آیت بل آسمانی کتاب دے. دانیال چې دا د آسمانی کتابونو حصے دی جوړی کړی دي. هغه 6 نمبر باب کی 10 نمبر آیت، 9 نمبر باب کی 3 نمبر آیت. بل آیت نہ بل کتاب دے انجیل متی جلد باب نمبر 14 آیت نمبر 23، باب 26 آیت 36، باب 26 آیت 39 بل کتاب دے مرقس جلد باب 1 جلد آیت 35 بل کتاب دے آسمانی لوقا باب 22 آیت 46 بل کتاب دے آسمانی اعمال 3-1 12-12 16-13 16-25 20-36 او بیا مولانا صاحب دا کوم سورته فاتحه په مانځ کې وای دغه د فاتحه په شکل د هغوی منځونو د پاره هم الله و دعا را لګلې و. هغه هم د سره ملتا جلتا الفاظ دي. د دې د پاره وګوره تورات باب خروج 34-6-7 بیا زبور 86 آیت 1-17 انجیلی متی باب 6 آیت 9-19-13 پورې. دا د 5 منځونو ذکر تمام آسمانی کتابونو کې دی. او زمونږ مناظرین صاحبان چې هر ځای کې صرف اور صرف د ځان شرمولو نه سوا بل کار نه کوي. اوس ځانونو سره کوشش کوي چې نورم خلکو شرمي. کورس بد د خلکو تباہی ده، د خلکو پیسې دي تباہ کوي. او سړی ته دومره پته نه وي چې 5 منځونه په معراج کې فرض دي او کدا د هغه د بابا آدم د زمانې نه فرض دي. نو دا مې صرف د دې د پاره وی چې یو خدای عوام کم از کم خلق وپیژني او بلکې دی شي چې دا کم عقل خلک پوه شي، په خپل ناپوهه پوه شي، په خپل کم علمه پوه شي، په دې پوه شي چې زه قابل د دې یم چې زه مناظرې وکم که زه په کار دی چې دوباره چانه سبق وایم. او د 1400 کالو یوې مسلې کې اختلافات را روان وي، یو سړی 2 غنټې او 3 غنټې مناظرې کې هغه ختم کړي. نو طالب هم د 15 کتابونه معلومي چې 2 غنټو کې به ختمېږي چې صرف آسماني کتاب باندې ستا امنا نه او دا ټول کتابونه د مخلوق کتابونه لکه چې مونږ ګورو چې دا خلک راوباسي دا بیا په 2 غنټو کې نه کېږي. ته دا کتابخانې وګوره دا موږ سره چې ډکې دي او دا خلکو سره چې ډکې
دې ته کم از کم 3 میاشتې پکار دي او دې ته دا نه لګي چې ته 2 غنټو دپاره کیمرې ولګوې صرف ځان مشهور که تاسو سره رښتیا د دین تړپ وي که تاسو سره رښتیا د مسلې تړپ وي نو د کیمرو نه علاوه یو ملا سره 3 میاشتې کښېنه چې تا ته پته ولګي چې دا علم وایي څه ته کم تا ته د آسماني کتابونو پته نشته ته 5 منځونه په معراج کې فرض کوې او ستا خپل ابو داود کې لیکلي دي او ستا چې کم دی په دې ټولو آسماني کتابونو کې لیکلي د هغې نه ته ناخبره یې او کوې مناظرې عوامو ته مې درخواست دی چې خدای ته وګورئ د دې خلکو موږ قسم په خدای که نه اراده لرو چې جوابونه وکړو ما درته ووایي چې که د شهرت خلک تږي وي اوس خو وروره سوشل میډیا دا چرګې مشهوري کېږي موږ ته شهرت الله په هغه وخت کې راکړی دی چې سوشل میډیا نوم هم نه و او په اخبارونو کې به په لاکونو روپۍ باندې یوه سرخي راتله چا خپل بیانونه نشو نشر کولی موږ ته الله تعالی په هغو وختونو کې شهرت هم راکړی دی عزت هم راکړی دی موږ ته د شهرت هېڅ ضرورت نشته په 3 غنټو مناظرو مه ځانونه غولوئ ما خلق غولوئ نه د 1400 کالو ریکارډ په 3 غنټو کې معلومیږي دا صرف د وهلو قابل دي چې خلک وله څپېړې ورکړي چې 5 منځونه دې راوستل او صرف په معراج کې دې راوستل د پروردګار جاهلانو دومره خو تاسو ته پته نشته چې لا تبدیل لکلمات الله دا الله حکمونه بدلیږي نه دا څنګه بدل شو چې مخکې 3 وو بیا 4 شو نه 5 شو انا لله و انا الیه راجعون اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين اجي نو تاسو خو ویډیو کتا نو ماته اوس وایي په کومنټ کې چې یاره دا ویډیو مفتی صاحب څه وایي ځکه چې زه تاسو ته بار د کومنټ ځکه وایم زه خپل ځان هم پوهوم دې باندې مطلب دا چې د دې عالمانو د خبرونه به مونږ ځان هم پوهیو او تاسو هم پوهیو ځکه که زه په خپل عالم وی خو زه په خپله به مې تقریر کوو خلک به مې پوهیول خو زه خو یو طالب یم نو زه ځان هم پوهیول غواړم او تاسو هم پوهیول غواړم زه وایم چې د دین خبرې ټولې دنیا ته ورسي او هر چا ته ورسي صحیح خبرې د دین غلطې نه زه انشاءالله خو زما دا مهرباني وکړئ دا چینل ورسره سبسکرایب کوئ او ویډیو هم لایک کوئ او کمنټ هم کوئ انشاءالله ستاسو په تعاون سره به دا چینل جاري او موږ ټولو ته به دې نه ډېره فایده رسي او زه به کوشش کوم چې د ویډیو کوالټي به انشاءالله وخت په وخت سره کوم نو زه د خدای په امان باقي به په بل ویډیو کې ملاقات کیږي د خدای په امان